عمر رضی الله تعالی عنہ د بیت المال مشر و. یو ورځ لاړو چې بیت المال ته وکتل، مالونه را روان دي، خلک صدقې هم راوړي، زکاتونه هم راوړي، بیت المال سم ډک دی د مال نه. عمر رضی الله عنه ډیر زیات خوشحاله شو چې وایي کتل، او چې وایي کتل غریبانانو باندې تقسیمیږي، په دې هم ډیر زیات خوشحاله شو. نو کوم چې دوی مقرر کړی و یو تن په دې بیت المال باندې نگرانو، هغه ته وی ته مالا د مدینې منورې د غریبانانو هغه لیسټ راکړه، څنګه طریقه ده، څنګه تقسیموي، طریقه کار څنګه شروع دی. هغه ورته د کونډو د یتیمانانو هغه لیسټ مخې ته کېښود، په نومونه لیکلی شوي. عمر رضی الله تعالی وکتل چې پلان کې کونډه ده، دومره راشن ورته د میاشتې ځي، پلان کې یتیم دی، دومره راشن ورته د میاشتې ځي. ټول لیسټ چې کوم په دې کې یوه کونډه لیکلې شوې ده، نوم شته دی، دا ورته هم لیکلې شوي چې کونډه ده، خو مخې ته ورته دا نه وي لیکلې شوي چې دې کره څومره راشن تللی او څومره ورکره ځي. نو ابوبکر رضی الله تعالی چې کله امیر المؤمنین شو، د مسلمانانو بادشاه شو، نو د مالدار خلکو نه به زکات اغسطو، بیت المال کې به جمع کو. نو په مدینه منوره کې چې څومره کونډې وي، یتیمانانو، غریبانانو، هغې ته به د میاشتې وظیفه ورکوله، د میاشتې وظیفه. او مسافر چې به د بار نه رالی، هغې له به خوراک سکاک د هغې نه ورکو. داسې حالات جوړ شي چې مدینه منوره کې اړو غریب پاتې نه شو، ځکه مالدارانو به زکات ورکو او هغه زکات په غریبانانو ته ورکېدو. نن زمانه کې کوم مالداران زکات ورکړي، نو بیا غریب نشته دی. هر مالدار چې زکات ویسته نو غریب چېرته پاتې کېږي. بیا عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المال مشر و. یو ورځ لاړو چې بیت المال ته وکتل، مالونه را روان دي، خلک صدقې هم راوړي، زکاتونه هم راوړي، بیت المال سم ډک دی د مال نه. عمر رضی الله عنه ډیر زیات خوشحاله شو چې وایي کتل، او چې وایي کتل غریبانانو باندې تقسیمیږي، په دې هم ډیر زیات خوشحاله شو. نو کوم چې دوی مقرر کړی و یو تن په دې بیت المال باندې نگرانو، هغه ته وی ته مالا د مدینې منورې د غریبانانو هغه لیسټ راکړه، څنګه طریقه ده، څنګه تقسیموي، طریقه کار څنګه شروع دی. هغه ورته د کونډو د یتیمانانو هغه لیسټ مخې ته کېښود، په نومونه لیکلی شوي. عمر رضی الله تعالی وکتل چې پلان کې کونډه ده، دومره راشن ورته د میاشتې ځي، پلان کې یتیم دی، دومره راشن ورته د میاشتې ځي. ټول لیسټ چې کوم په دې کې یوه کونډه لیکلې شوې ده، نوم شته دی، دا ورته هم لیکلې شوي چې کونډه ده، خو مخې ته ورته دا نه وي لیکلې شوي چې دې کره څومره راشن تللی او څومره ورکره ځي. دا تفصیل نشته دی. عمر رضی الله تعالی چې کوم د بیت المال نگران هغه یې راوغوښتو، وي دا ښځه کونډه ده، وي او وي نوم خو موجود دی، وي او وي تاسو خو ورکره څه شی لیږلی نه دی، ولې د دې خو مخکې څه تفصیل نشته، نه خو ورکره څه لیږلي او نه ورکره لیږئ، دا ولې؟ هغه ورته وي عمره مونږ امیر المؤمنین ابوبکر رضی الله تعالی منع کړي چې د دې کره به نه لیږئ، د دې کونډې کره به تاسو څه شی نه لیږئ. ابوبکر ورته ویلي وي او وی دا لیسټ په خپله لیدلی وي، او وی دا ښځه پیژني، وي او پیژني، وی ولې وایي چې دې کره راشن مه لیږئ؟ وی مونږ ته پته نشته دی، خو مونږ ته حکم کړی چې دې کره به څه شی نه لیږئ. نو مونږ ته پته نشته دی، مونږ د هغه د حکم تابعدار یو، مونږ ورکره څه شی نه لیږو. عمر رضی الله تعالی سوچ واغستو چې ابوبکر رضی الله تعالی خو زیاتې کوي نه، هغه زیاتې نه کوي، او دا کونډه ښځه ده، و چې د دې کره راشن مه لیږئ، چې دا ولې؟ یاره دې خبره کې څه چل شته دی، ښه هسې به نه وي. سبا شو تپوس یې کوو چې پلانکی ښځه چې د پلانکي ښځه را خاونې مړ دی، ورسېد محلې ته، حتی در دې پورې چې کور یې معلوم کو، دروازه یې وټکوله، ځکه چې دروازه د دنې طرفه زنځیر لټ وه، دروازه وټکوله، دنې نه ورته آواز وشو، وي څوک یې؟ وي دروازه لږه کولو کوي.
هغې زنانه ورته د دنې نه اواز وکړو وی دروازه خو نشم کولی ولې ځکه زه معذوره یم زه معذوره یم دروازې له خو نشم درتلی خو څه ویل غواړي څه کول غواړي وی زه راغلی دې دپاره یم چې ستا څه خدمت وکړم ته کونډه یې ته کونډه ستا خدمت له راغلی یم یاره وی زما خو څه ضرورت نشته دی زما څه ضرورت نشته وی کونډه خوراک څښاک راشن خو تاله راځي که نه راځي وی نه مال خو د بیت المال نه نه راځي خو ضرورت مې هم نشته دی وی څنګه ضرورت نشته وی دا ګاونډیان مې ډېر ښه خلک دي دوی ماله ډوډۍ راکوي دوی ماله ډوډۍ موډۍ راکوي نو زه په راشنو څه کوم دغه یوه تنه یم هېڅوک مې نشته دی نو ځکه راشن نه اخلمه نو عمر رضی الله عنه ته بار نه آواز وکړو وی راشن ته ضرورت نشته خو نور خو څه خدمت کولی شم که نه نور څه خدمت وکړمه وی او خدمت ته ضرورت شته دی وی څه خدمت دی یو خو مې دا کوټه کچه ده نو د دې نه دا خاورې ډېرې راډوډېږي نو سار دا ملک د خاورو ډکې نو دا جارو کول غواړي او بل دا دی چې معذوره یم نو پاکې اوبه راله پکار دي چې پاکې اوبه راله څوک راوړي چې هغه څکمه بیا پاکې هلته کې بعضې کویان به دا وي چې د هغې اوبه به ښکلې وي د څکلو به وي اکثر اوبه به نمکینې وي د څکلو به نه وي نو ما له خوږې اوبه راوړې دلته کې هغه راته کېدي نو عمر رضی الله عنه ته وویلو وی زه راورکولاومه چې درشمه چې دا منګي در راډک کړمه دا ځای پاک کړمه او بوډۍ ورته وي دا یو ځوان کړي دي او هغه روزانه راځي دا کوي خو انسان دی بیماري هر څه پکې راځي خو هغه چېرته رانغی نو بیا هر هلته هم راځي چې ته ورسره پکې حصه اخلي عمر رضی الله عنه فرمایل وی ښه دا دی عمر ابوبکر رضی الله عنه دی ویلي چې زما راشن ته ضرورت نشته دی دا ورته دی ښځې ویلي زما راشن ته ضرورت نشته ځکه هغه راشن نه دی مقرر کړی خو به هر حال خدمت یې دی سبا به ورله زه راشم وبه یې کړمه عمر رضی الله عنه سبا راغی مونځ یې وکړو داسې لږ ټایم تیر شو دی راغی بوډۍ ته بیا دروازه وټکوله وی مورې راغلی یم چې خدمت دې وکړمه وی بچې ستا نه مخکې هغه ځوان راغلی و هغه کړی دی نشته ضرورت عمر رضی الله عنه بیا حیرانه شو چې دا څوک دي داسې په سوړي سهار باندې د سهار وختي دی راځي او دا خدمت کوي بیا ځي په درېیمه ورځ باندې عمر رضی الله عنه بیا راغی بیا ورته بوډۍ وي هغه ځوان راغلی او هغه خدمت کړی تلی ستا ته ضرورت نه دی پاتې شوی په څلورمه ورځ باندې عمر رضی الله عنه کو هر څوک د خو دې معلومومه ډېر الله والا سړی دی خلکو ته ځان نه ښیي په توره تیاره کې راځي او خدمت کې وځي خو هر څوک د خو دې زه معلوموم ګورم چې دا څوک دی وی سیټ ته ودرېدمه سهار وختي راله مانځه پسې لږه تیاره وه داسې سیټ ته ودرېدم وی څه مې کتل چې په دې کې یو ځوان را روان دی پټکی والی دی او د مخ نه یې کپړه تاو کړې ده دا شکل یې راته د بدن نه داسې اشنا اشنا ښکارېده چې د وجود ته مې ویله کتنه دا سړی ما ته څه اشنا ښکارېده خو مخ یې پټ و نه مې پېژندنو چې څوک دی وی چې دې کور ته رانږدې شو داسې نو پیزار یې ویستو غلی غلی را روان شو غلی پیزار یې سپیال بیخپې را روان شو وی دروازې له چې راورسېدو نو په دروازې ته لږ اوچت شو لاس یې ورباړ او په خپل یې ځان ته د هغې طرفه زنځیر کولاو کور ته ورننوت چې کور ته ورننوت جارو یې راواغسته زه یې جارو کو زه یې جارو کو خاورې ماورې اوچتې کړې بیا یې هغه په یو لوښي کې یو ټاټکي کې هر شی چې په هغې کې ور واچولې هغه خاورې بار ورتاوې کړې کور یې بلکل صفا کو دا خاورې پرې واولې د خاور څخه په څخه شو دغه چې خاورې جارو کوي خامخا دوړې به در باندې پرېوځي بیا مې څه کوتل چې مشک یې راواغسته او غاړې ته یې ور واچو لاړه اوبه یې ډکې کړې او راغې اوبه یې زنانه ته کېښودې چې اوبه یې کېښودې او دی واپس شو روان شو وی چې روان شو منډه مې پسې کړه د شا غاړې مې راټینګ کو راټینګ مې کو ما ته وی چې پرېږده څه کوې ما ورته وی چې راغلی ستا دپاره یم راغلی ستا دپاره یم ځان به راته ښایي وی ما ته وی چې نه نه زما مخ نشي لیدی ما ورته وی چې پېژندلی مې یې
ملګری مې نه رانه خطا کېږي خو دا خبر په یقین سره بدلوم چې دا مخ تیم وینم نور ملګری مې خطا شوی رانه نه خو دا مخ تیم چې لږ یقین مې راشي چې مخې کولو کو هغه امیر المؤمنینو امیر المؤمنین او د مسلمانانو بادشاہ او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی ما ورته چې ابوبکر ته په دې ټیم باندې او دا خدمت ته په خپله کوي ما ته وی چې او عمره زه ابوبکر یم او دا خدمت زه کوم ما ورته چې ما ته به دې ویلو که نه ما به کړی زما زوی به کړی او ستا زوی هغه به کړی و غلامان د هغې به کړي وو دا د اوبو پیټی دې په خپله په اوږه اغستی او خورې دې په سر اغستی او دا پیټ یې اوچتی نو غلامان دې نشته دی نوکران دې نشته دی مونږ به کړی که تا په خپله ولیکو وی ابوبکر رضی الله تعالی په جړا شو وی چې عمره یو ذمواري راکړه چې بس بیا یې ته کوه که نه یو ذمواري را الله که ما ورته وی چې څه ما ته وی چې دا ذمواري راکړه چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یم ته اوچتی ته چې ما ته وایې دلته به یې زه اوچت کړم زه به یې کوم یا دې ستا زوی وکړي یا دې غلام وکړي ټیک شو تاسو یې وکړئ خو دا ګرنټي ماله راکړئ دا ذمواري واخله چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یې اوچتوئ حالانکه الله تبارک وتعالی خو فرمایي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى یو انسان د بل انسان پیټ په ورځ د قیامت نشي اوچتولی نو که ته دا ذمواري اخلې ته زه اوچتولی شم نو راته ووایه د قیامت په ورځ به زما پیټ بیا څوک اوچتوي ما ورته چې ابوبکر خو ټیک شو صحیح ده په دې پورې کور خواله چې رالي تا دا پیزار ولې ویستو پیزار دې ویستو خپیال بخپې را روان شو غلی غلی دا پیزار دې ولیستو ما ته یې وی چې عمره دا د یتیمانانو کور دی زه چې د کم کور په خوا راتلم دا د یتیمانانو کور دی دی که دنده کونډه ښځه ده نو ما پیزار ځکه ویستو چې زه ځم نو زه لږ په درزاري باندې ځمه زه لږ په تیزۍ سره ځم ما پیزار ویستو په کلاره کلار روان شوم هسې نه چې دې کونډې ښځې ته زه یتیمان چېرته راویښ کړمه زما د خپو په دربارې سره چې ته یتیمانان راویښ نه شي ځکه مې دغلته پیزار ویستو دا دې ته وایي د زړه نرمتیا دا د زړه نرمي ده د زړه نرمي دې ته وایي د زړه نرمتیا نرم زړه الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی خوښ زړه چې کله ته د نیکۍ کارونه کوي د قرآن تلاوت کوي مقبرې ته ورښکاره کېږي زړه به دې په خپله نرمېږي مونږ وایو که نه هلکه زړه مې ډېر زیات سخت دی دا بعضې خلک په دې خبره باندې فخر کوي هلکه ګوره زړه مې ډېر زیات سخت دی ګوره دې سترګې نه مې اوښکې نه بهیږي ویرېږه د الله نه په دې خبره باندې توبه وباسه ګناهګاري دې په دې خبره باندې الله ته په زړونو کې بدترین زړه چې دی هغه سخت زړه دی او ته په دې فخر کوې چې زما زړه سخت دی ستا زړه به سخت نه سار راپاسي د دنیا شمیر شروع کې د پیسو شمیر شروع کې د ګاډو شمیر شروع کې د بنګلو شمیر شروع کې ټوله ورځ په دې باندې ستا تېره شي ته الله یاد نه کې قبر یاد نه کې آخرت یاد نه کې جنت یاد نه کې جهنم یاد نه کې مرګ د ته نه مخې ته کېږي زړه به د کوم طرفه نرم شي زړه سختېږي په ګناهونو سره په ګناهونو سره زړه سختېږي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د مسجد نبوي نه راووتو صحابه کرامو خندل چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه صحابه کرام په خندا ولیدل که نه نو ویې فرمایلو وی زه چې په څه پوهېږم که نه کو تاسو په هغې پوهېدلی وی که نه نو ستاسو به جړه ډېره وه او خندا به لږه وه تاسو به چېرته نو خندلي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دا قبر چې دی د روزانه یو څو اوازونه کوي دی وی انا بیت الوحده انا بیت الظلمه انا بیت التراب انا بیت الدود د یو څو اوازونه کوي زه د یوازیوالي کور یم زه د تیارو کور یم زه د چینجو کور یم زه د خاورو کور یم
کومال راځي ځان له د نیک عمل رڼا راوړه چې دلته تا ته رڼا بله شي کومال راځي ځان له د نیک عمل بستره تیاره کړه چې دلته ته بستره ده خوره شي کومال راځي ځان له نیک عمل راوړه چې د چینجو نه دې بچ کړي چینجو نه دې بچ کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مرګ یادوي ځان ته قبر یادوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مرګ یادوي مرګو دا د انسان مستی ختمي دا د انسان خوندونه ختمي په مستی کې رالی په ګناهونو کې رالی ځان ته مرګ را یاد که په خپل باندې دا زړه نرم شي چې دا زه څه کوم دا زه په څه کې اخته یم دا نه چې دنیا ګټل ناروا دي دنیا ګټل یقینا جایز دي صحابه کرامو کې داسې مالدار صحابه کرام تیر شوي دي چې په نن زمانه کې هم داسې څوک مالدار نه داسې مالدار صحابه کرام تیر شوي دي په غزوه تبوک کې عثمان رضی الله په غزوه تبوک کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوه حصې مال د خپل کور راوړل دوه حصې مال څومره ټول مال چې راغونډ شو د هغې دوه حصې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورکړی نبی علیه الصلاة والسلام ورته دا نه وفرمایلي چې ابوبکر دا دومره مال دې کوم ځای نه پیدا کړی دی ته مال ولې ګټې ښه مالدار صحابه پکې موجود وو ښه ډېر مال والا صحابه کرام پکې موجود وو خو هغې زړه سخت شوی نه و زړه یې نرم و عثمان غني رضی الله تعالی عنه څومره مال الله تبارک وتعالی ورکړی څومره مال په صحابه کرامو کې مالدار ترین صحابي عثمان غني رضی الله تعالی عنه چې کله قبر ته به راغی مقبرې ته به راغی که نه دومره به یې جړل روایاتو کې راځي وي دا اوښکې به په ږیره باندې داسې را روانې وي نو چاته نه تپوس وکړو وی عثمانه چې د نبی علیه السلام په مجلس کې ناست دی د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي دومره نه جاړې خو چې قبرستان ته راشي او په قبر دې سترګې ولګي بس بیا دې جړا نه ودرېږي بیا جاړې او جاړې دا ولې عثمان رضی الله تعالی فرمایل ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې هغه فرمایي چې دا قبر چې دی دا د آخرت په منازلو کې اول منزل دی کو دلته کامیاب شي خو وروسته کامیابي کو دلته ناکامه شي نو وروسته ناکامه نو زه دلته چې راشم ځکه جاړم چې زما یره زه به په دې منزل کې کامیاب شم او کامیاب نشم حالانکه نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایلی و چې عثمان فی الجنه عثمان جنتی دی خو جړل به یې زه به په دې منزل کې کامیاب شم کو کامیاب نشم عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو بالکل د ځنکدن ټایم وی دی خپل بچی ته وی لاړ شه او مال حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی راوله حذیفه رضی الله تعالی چې دته نبی علیہ السلام د راز خبرې کړې وي دته نبی علیہ السلام د راز خبرې کولې او دته نبی علیہ السلام د بعضی منافقینو نمونه ذکر کړي و چې نور چاته نه ویلي پلان کې منافق دی پلان کې منافق دی دا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی نبی علیہ السلام خودلی بل چاته نه خودلی ایمال حذیفه ابن یمان راوله د عمر رضی الله تعالی زوی لاړو په حذیفه رضی الله تعالی پسې وې زما بابا دی غواړي هغه خواله راشه هغه خواله راشه نو چې کله حذیفه رضی الله تعالی راغی د عمر رضی الله تعالی خواله نو عمر رضی الله تعالی ته وی اے حذیفه ستا سره د نبی علیه الصلاة والسلام یو راز دی او زه درته دا نه وم چې دا راز ما ته ښکاره کړه دا درته نه یم ته نبی علیہ السلام د منافقین نمونه ښودلي دي نو دا درته نه وم چې ما ته هغه ټول ذکر کا خو دومره په د منافقینو په هغې لیست باندې لږ نظر ور واچوه د عمر نوم خو به پکې چېرته نه د منافقینو په هغې لیست کې د عمر نوم شته دی که نشته صرف په هغې نظر وچلوه حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی ته وفرمایل عمره خوشحاله اوسه په منافقینو کې ستا نوم نشته
منافقینو کې ستا نوم نشته. عمر رضی الله تعالی په جړا شوی شکر الحمدلله اوس مې په مرګ هېڅ پروا نشته دی، اوس مې په مرګ هېڅ پروا نشته دی کومرم. حالانکه عمر چې نبی علیه السلام د هغه متعلق ویو وی که زما نه وروسته بل نبي راتلی نو لکان عمر، نبي به څوک و؟ عمر به. هغه پیغمبر هغه صحابي دی دومره بشارتونه ورته نبی علیه الصلاة والسلام ورکړي، خو د هغې باوجود حذیفه رضی الله عنه فرمایلي حذیفه د منافقینو لیست وګوره چېرته د عمر نوم خو به پکې نه موجود. حنظله رضی الله تعالی په لاره روان دی او چغې وي چغې نافق حنظله نافق حنظله نافق حنظله جارې او چغې وي. ابوبکر رضی الله عنه فرمایلي حنظله څه چغې دې رخ کړي څه چل شوی دی؟ وی ابوبکر منافق شوم منافق شوم زه منافق یم زه منافق یم زه منافق شوم. ابوبکر رضی الله عنه فرمایلي ولې څه چل وشو؟ وی چل دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام خواته ناست یم نو زړه مې یو شاني، خو چې کور ته لاړ شم د ښځې او د بچو سره کېنم زړه مې بل شاني، بیا مې زړه کې دنیا وي. نو دا خو منافقت ده چې د نبی علیه السلام سره په مجلس کې یو شان یم او کور کې په مجلس کې بل شان یم، دا خو زه منافق یم. ابوبکر رضی الله عنه فرمایل وی حنظله وی دا کار خو زما هم دی، که ته منافق خو بیا زه منافق شوم، داسې خو زه هم یم د نبي علیه السلام په مجلس کې چې څنګه یم هغه شان خو زه کور نه یم. وی راځه چې نبي علیه السلام له لاړ شو، نو چې څنګه د نبي علیه السلام خواته کېناسته که نه حنظله بیا چغه کړه وی نافق حنظله حنظله منافق شو. نبی علیه السلام ورته فرمایل حنظله ولې څه چل شوی دی؟ وی د الله پاکه پیغمبر چې ستا خواته ناست یم که نه داسې یم چې لکه جنت او جهنم په خپلو سترګو وینمه. خو د الله پاکه پیغمبر چې کور ته لاړ شم بیا د ښځې د بچو سره مشغول یم هر څه رانه هیر شي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی حنظله که چېرته په لارو په کوڅه کې او په کور کې هم داسې شوې څنګه چې زما په مجلس کې بیا خو به د اسمان نه فرشتې راځي په دې کورونو او په دې لارو کې برسره د خلکو په مخ کې سلامونه کوي، بیا خو برسره سلامونه کوي په لارو په کوڅو کې. دا منافقت نه دی، زما مجلس کې چې کوم اثر هغه به ضرور بار نه وي، دا منافقت نه دی. تاسو منافقین نه یې ګورئ. دومره به د هغې سره خپل ځان فکر دومره به خپل ځان فکر الله زړه به زمونږ زړونه سخت شوي دي. مونږ وایي زړه مې سخت دی سخت، زړه دې سخت شو زړه به نرمۍ څنګه؟ د قرآن تلاوت کوه، زړه نرمیږي د قرآن په تلاوت سره ډېر، یا خو د قرآن تلاوت ډېر زیات کوه. دویم مقبرې ته ځه، مقبرې ته ځه. نبي علیه الصلاة والسلام خپل عادت مبارکه ده چې جنت البقیع ته به تو هلته به تو نبي علیه الصلاة والسلام به قبرونو باندې ګرځېدو. نو چې کله قبرستان ته ځې ستا به زړه نرمېږي، ښه دا مې پلار پروت دی، دا مې مور پرته ده، دا مې رور دی، دا د کلي هغه پلانکې پښتون دی، خان دی، نواب دی، ملک دی، او دا هغه پلانکې په تنقۍ ځوانۍ کې چې مړو د هغه دی. دې قبرونو ته به ګورې نو ستا به هم په دې زړه کې لږ نرمتیا راشي، یاره زه به هم دې ځای له راځمه، یاره نن خو چې په خوا باندې تېرېږم او هم قبرستان دی یېرېږم په منډه دې تېرېږم، یاره دلته خو به زما شپې راځي، په دې ونو کې په دې تیاره کې په دې کې خو به زما شپې دلته راځي، نه نه چې په خوا تېرېږم په منډه تېرېږم یېرېږم. نو قبرستان ته ځه، زړه به دې نرمېږي، ځان ته دغه ځای را یادوه، مړه ای کو ډېره دنیا ده کو لږه ده پاتې کېدونکې ده، نو زړه به دې نرمې نرمو، د الله نافرمانۍ به نه کوي. به هر حال چې زړه کله نرم شو د الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی. نرم دل انسان الله ته ډېر خوښ دی، سخت دل انسان نه الله نفرت کوي. الله تبارک وتعالی دې زموږ زړونه نرم کړي، او زړونه به نرمېږي څنګه؟ یو څو خبرې مې درته وکړې. د قرآن تلاوت زیات کوئ، ذکر و اذکار کوئ، او مقبرې ته ورښکاره کېږئ. که روزانه مقبرې ته نشئ تللی که نه، نو په دې هفته کې یو ورځ قبرستان ته ضرور ځئ،
یو ورځ قبرستان ته ضرور زه د قبرونو کې ګرځه لګو نو دا خپل مرګ به درته یادېږي نو زړه به دې نرم وي. الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.